أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک یہی چې اللہ تعالیٰ بهتر رزق ورکولو والا دی. رزق وعده الله کړې ده، اتلس زره مخلوق ته هغه له یې ورکوي، موږ له یې راکوي. اوس خلکو نه خبر شومه چې اوړه دومره سخت شوي، یو خو اوړه داسې لکه تورې سره لې د خوراک قابل نه وي چې 1,500 کسانو بېګا ورته شپه وه او ټوله شپه یې په یخه سړک باندې تېره کړې وه او صبحیه بیا اوړه ونه شو. 5 بجې باندې خلک ورځي وله، خلک په شرمو باندې وشرمېده، لوږې خلک وواله، بلکل خلک بې حیا شو په دې هغه کې. او حکومت هغه چې کوم دی سر علي هېڅ پته نه لګي. اوس په زونګ عمل کې چې کوم دی که نه چا کربونه والي، 4 اربه 200 اربه روپۍ والي او دومره اربه یې والي چې کومو خلکو پاکستان خزانه لوټ کړې په چل ول دوکا په فراډ باندې جهنم له به ځي، چې 4 شپتونه اخیستي او بنګلې او بلډینګونه یې جوړ کړي، بلکل به جهنم له ځي. چا ځمکې قبضه کړي دي، چا روپۍ قبضه کړي دي، چې د انسانانو حقوق چا قبضه کړي، حقونه یا بلکل دا خلک به جهنم له ځي. د جهنم ماده غریبانو الله تعالی ته لږ صبر وکړئ. خدای پاک به دا کوم خلک چې په مخته ځمکې به خدای وشرموي. پاکستان کې اوس خلک لوږې ته روان دي چې لوږه یې وایي. د یو ټیم ډوډۍ دپاره چې کوم دی زنا که چې زنا باندې روپۍ وګټمه اوړه ځان له په واخلمه. خلک لا ته مجبوره دي، خلک چې کوم دی که نه په خودکشۍ باندې مجبوره دي. نو په کار دا دی چې دا کومو خلکو روپۍ والي ملک خزانې نه مهرباني وکړه چې ملک خزانه کې روپۍ جمع کړه. ګورئ جهنم له به پسئ کار څومره ځان له دوکه ورکړې پته نه اخکږي. که 4 شپتونه اخیستي، که چا د پاکستان محصولونه غلا کړي دي، محصول روپۍ او غلا یې کړي، که بیا چا ټکسونه والي، که په هره طریقه پاکستان خزانه لوټ کړي، مهرباني وکړه چې پاکستان خزانه کې لوټ کړه. په دغه بلډینګو باندې، په دغه بنګلو باندې، په دغه موټرو باندې او دا 20 قسمه توغانونه جوړته پراته دي. ګورئ د غریب کوم مال والی دی چې اوس دا غریبانان ټوله شپه وړو ته تېرېږي. حکومت ته هم دا مطالبه کړمه چې وړو له ترتیب جوړ کړه چې ټوله شپه خلک نه ورته تېروي، ځکه چې په شرمو باندې خلک وشرمېدي وړو پاره. دغه سر یې رالګی راته، وړو خو نه یې سرې دي او دغه سرو ته خلک شپه تېروي. ګورئ قومه ډېر مجبوره دی. او